السلام علیکم زما خوش قسمتی ده چې جرګې ته رالم نو مفتي شاکر صاحب سره ملاقات وشو او زړه مې ډېر خوشحاله شو ځکه چې دوی یو ډاډه اواز دی د مذهب دپاره د پښتنو د حقوقو دپاره نو راځو چې نن د هغوی نه تپوس وکړو چې هغوی د جرګې باره کې څه وایي مفتي صاحب تاسو څه ګڼئ چې دا جرګه خو ډېره کامیابه وشوه او مخکې لاه عمل دوی له څه پکار دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا خو په پښتنو باندې د الله تعالی ډیر لوی رحم و کرم دی چې په دې جبر او د ظلم او د ستم باوجود پښتانه کم از کم دې ته تیار شو او دومره زړور شو چې هغوی د خپل حق غوښتنې دپاره خپله یوه په لکونو باندې مشتمله جرګه منعقده کړه کامیابېدل او ناکامېدل خو د الله تعالی په لاس کې دي خو چې دا نفس د خلق را پاڅېدل او د خپل حق د غوښتنې د خیالات چې په زړه کې راغلل دې ته هم موږ کامیابي وایو ډېره کامیابي انشاءالله امید لرو الله تعالی نه چې دا به زموږ د قوم د شعور او د اګاهۍ دپاره یو لوی سبب جوړیږي او د ظالم به کم از کم وي چې پانی میں عکس دیکھ کر خوش ہو رہا تھا میں پتھر کسی نے پھینکا تو منظر بدل گیا زبردست نو منگا کم از کم پښتنو هغه د ظلم منظر مو ورته کم از کم بدل نو امید لرو چې انشاءالله الله تعالی به دا د ترقۍ ذریعه ګرځوي آمین آمین ډېره شکریه ډېره مننه